السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیشا او د علیشا مور سونیا شاه د دمتوب د پاره دوبۍ ته ورسیده. دوبۍ ته چاره غوښته ده او دی به دوبۍ کې د کوم غلط کارونه کوي د هغه ټول حقیقت راښکاره شو. ملګرو که تاسو په دې ویډیو کې د علیشا د مور سونیا شاه د دوانو د غلط کار حقیقت اوریدل غواړئ او یا په خپل سترګو کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ که تاسو زمونږ چینل کې نوی وئ نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر د زر در رسي. ملګرو ډېر افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی چې کله هم اختر را نږدې شي څومره چې هم د خیبر پښتونخوا ډمان دي هغو ټول دوبۍ دپاره منډې وهي ځکه چې دوبۍ کې چې کوم پښتانه مسافر دي هغو په دوی باندې پیسې شیندي او د هغو نه پیسې راغونډوي. ملګرو دې ځل د علیشا او د علیشا مور سونیا شاه هم دوبۍ ته تللي دي او دا مراد خان راغوښتي دي. تاسو ته پته ده چې مراد خان فاطمه ګل خاوند دی او مراد خان همدغه رنګې ډمانې راغواړي هغو پسې د دوبۍ د میاشتې دپاره ویزټ هم کوي. اول ته بیا غلط کارونه هم کوي، اول ته پې د سټیټ شوګانې هم کوي، اول ته پې پیسې هم پیدا کوي. ملګرو زه خو هغه مسافر ته دا پیغام کوم چې تاسو بالکل دغه شوګانو لا او دغه سټیټ شوګان نه مه ځئ ځکه چې تاسو هلته کې عربیانو سره په دې سره غرمو باندې مزدورۍ نه وکړئ او تاسو بیا هغه درخمې او په دې ډمانو باندې شیندئ. ځان کې لږ عقل راولئ، ځان کې لږ شعور راولئ. که تاسو کومې پیسې دغلته په دې ډمانو باندې شیندئ نو هغه پیسې تاسو خپل ملک ته یتیمانانو له کونډو له راولېږئ چې د هغو پې څه کار وشي. او دلته کې ستاسو ښځو بچي ستاسو د مزدورۍ لپاره انتظار کوي او تاسو هلته کې ځئ کله په نادیه ګل پیسې شیندئ، کله په سونیا شاه پیسې کوئ، کله په فاطمه ګل باندې پیسې شیندئ. ملګرو چې کله هم مسافرو د هغه شوګانو نه بایکاټ وکړي نو هغو به هیڅکله به هغو دوبۍ ته لاړ نه شي او هلته به په حاشي خوره نه شي. نو ملګرو زموږ پښتانو دا کسانو سره ډېره مینه کوي ځکه چې دغه انټرنیشنل کنجران دي، دغه انټرنیشنل ډمان دي، د دوی نور څه کار نشته به دوی صرف په سوشل میډیا باندې سټیټ شوګانې کوي او ځان هم شرموي او د پښتو نوم هم په شرمونو باندې شرمولی دی. ملګرو دا زما ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر د زر در رسي. السلام.